السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اولسم سپرا سورة یونس آیت نمبر دا اولسم آیت نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. دماغ عزتمند اوریدونکو، اللہ رب العزت پدی آیت کی فرمائی ولو يعجل الله للناس، او کچری الله تعالی جلتی کوله د پاره د خلقو الشر په تکلیف رسولو سره، یا په سزا ور کولو سره، یا په عذاب ور کولو سره، دا ټول معنی دي. استعجالهم بالخير، پشان د زر غختلو د خیر، یعنی انسان دا فطرت ته چې دا هر شی چې غواړي نو زر غواړي چې ماته د زر میلاو شي، خصوصا هغه شی چې پاغه کې فایده وي، پاغه کې ګټه وي، پاغه کې خوشحالي وي، پاغه کې خیر وي. نو دا خو ټیک شوله چې الله فرمایي چې ته مانه خیر غواړي، بس دا خو ټیک شو چې ته خیر غواړي، ته فایده غواړي، ته د دنیا او د آخرت ګټه غواړي، او ته خوشحالي غواړي دنیا او آخرت، دا خو ټیک شو. خو اے انسانا، بعض وخت کې ته عمدارنګي شرم زر غواړي، بدم زر غواړي، سزام زر غواړي. لکه مثلا زه به مثال بیان کوم تاسو ته چې مخکې کوم امتونه تیر شوي دي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې کله به پیغمبرانو خپل امتیانو ته دا خبره وکړله چې تاسو الله نه ویریږئ، د الله عذاب نه ویریږئ، قیامت نه ویریږئ، اسلام قبول کړئ، توحید باندې روان شئ، نو هغوی به څه ویل؟ چا څه نه منلو. هغه به ویل چې راوله که نه موږ باندې عذاب، راوله که نه قیامت، د قیامت به کله راځي، د مرګ به کله راځي، د سزا به کله مو ته راکوي، د عذاب به کله مو ته میلاویږي. نو هغوی به هغه عذاب هم هغه زر غوښتلو چې دا به کله میلاویږي. یو مطلب خو د دې دا شولو. دویم مطلب د دې دا هم دا یاد ساتئ چې بعض وخت مونږه خولې نه بددعا وځي، خیره وځي، خپل ځان د پاره، خپلو بچو د پاره، خپل خاندان د پاره، خپل کاروبار د پاره. غصې کې راشو که نه زړه مو راتنګ شي، بس بچو تم خیری وکړو، ځان تم خیری وکړو، او خاندان تم خیری وکړو، ملګرو تم خیری وکړو. نو دیجه کې اصل خبره الله دا فرمایي چې کله تاسو په وخت باندې وای چې تاسو هر شی زر غواړئ، نو دغه بد چې کوم تاسو غواړئ، د خیری چې کومه تاسو کوئ، کما د تاسو په وینا باندې کولای، نو دا هر څه به ما ختم کړیو، تباہ او برباد بشي هر څه. او دې باره کې حدیث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم شته ده. په صحیح مسلم کې دا حدیث ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو خپل ځان د پاره، خپل اولاد د پاره، خپل مال د پاره، خپل متحت خلکو د پاره خیری مکوئ، بدواګانې مغواړئ. ولی اسینا چې د تاسو د بدواګانې په داسې وخت کې تاسو خولې نه وځي چې هغه وخت د الله تعالی طرف نه د قبولیت وخت وي، نو تاسو هغه بدعا به قبول شي، تاسو به هر څه تباہ او برباد شي. نو دیجه کې الله پاک ځکه وفرمایلو چې کچېرې الله تعالی جلتی کوله خلکو د پاره د بد ور کولو، په بد ور کولو کې، په سزا ور کولو کې، په عذاب ور کولو کې، لکه څرنګه دو خیر زر غواړي، فایده زر غواړي، لقضی الیهم اجلهم،
نو ختم شی به وای هغه نیټه د دوی پوره شي به وای نیټه د دوی د هر څه بوس ختم وای کله دوی په بدعاګانو وای د انسانانو په خیرو باندې وای د هر څه به ختم شي وای فنظر الذين نو پرګدو مونږه هغه کسان لا يرجون لقاءنا چې هغه عقیده نه لري د ملاقات دی مونږه یعنی قیامت مراده چې هغه د عقیده د قیامت نشته ده فی طغیانهم په سرکشی د هغه کې یا مهون سرګردانه یعنی دا یو سرکشی ده کنه دا یو بغاوت ده چې انسان دا خبره وکړي چې زه قیامت نه منم زه مرګ نه بعد بل ژوند نه منم دا بغاوت ده کنه دا سرکشی ده نو الله فرمایي چې دغه عقیده وی نو دا نورم په سرکشیو کې دوته مو مهلت ورکو نورم د دې سرکشي زیاته شي او سرګردانه ګرځي به په ژوند کې نو د دې آیت خلاصہ دا شولا چې په کار دی چې مونږ الله نه د دنیا او د آخرت فائدې وغواړو خوشحالي وغواړو ګټه وغواړو دنیا کې هم کامیابی آخرت کې هم کامیابی او الله تعالی نه داسې بدعا نه کوو چې هغه خیراوي خپل بچو د پاره خپل ځان د پاره خپل مال د پاره خپل امت د پاره نو دین الله تعالی موږ منی کړیو اوس ترجمه ته متوجه شو ولو يعجل الله اکچری جلتی کوله الله تعالی للناس خلق د پاره الشر په عذاب رسولو سره یا په تکلیف ور کولو سره استعجالهم په شان د جلتی د دوی بالخير په خیر غختلو سره لقضي اليهم نو پرشی بوي اجلهم انټا د دوی فنظر الذين نو پرګدو مونږه هغه کسان لا يرجونا چې هغه عقیده نه لري د قیامت لقاءنا ملاقات دی مونږه یعنی قیامت فی طغیانهم پسرکشی دا هغه کی یامهون سرګردانا الله تعالی په دې سبق باندې متپویا او الله تعالی په دې سبق باندې متعامل کولو توفیق راکړي